نن به ان شاء الله تعالی د حدیث پرانا کی تاسو د ډیپریشن نه بچ کیږئ د ټینشن نه بچ کیږئ. نن چې کوم اهم سوالات زمونږ تاسو وړاندې روزانه په معاشره کې راځي چې یاره غریبي مې ډیره ده، فقیری مې ډیره ده، مسکینی مې ډیره ده، غربت راغې، بس فقیری را باندې راغله، کار روزگار مې شته، نوکری مې شته، دیاړي مې شته، مزدوري مې شته، خو په هغې کې خیر او برکت نشته دی چې راشم خوراک نه وي، سکاک نه وي، کور کې سکون نه وي. د دې وجه څه ده؟ ناشنا وجه درته بیان کم. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په حالت مرض کې دی، وفات کیږي. د زنکدن وخت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف روړو، تپوس لراغه، پختنه لراغه، عیادت لراغه، تیماردارای لراغه. نو اوله پختنه دی کوي ما تشتکی س شکایت ته تاتا س تکلیف ته درتا. نو جواب ډیر ناشنا ورکي، زما اوستا اونته جواب نه دی. جواب ځان سره لګ نوٹ کوي. س جواب ورکي ذنوبی، ما سره غم، ما ته تکلیف، ما ته پریشانی زما د ګناهونو ده. ګوره د لاس خپو ذکر نه کوي چې لاس مې خوږیږي، خپې مې خوږیږي، سر مې خوږیږي، معده مې خوږیږي، زړه مې خوږیږي، تب باندې راغلی ده. نه دا قسمه خبرې نه کوي، بلکې فرمایي ذنوبی، ما سره غم زما د ګناهونو دی، ځکه الله ته روان یم. دویمه پوښتنه ته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کوي ما تشتهی، زړه دې څه غواړي؟ لکه څنګه چې موږ عام طور باندې د بیمار نه تپوس کوو، نو بیا ناشنا جواب ورکوي. خوراک سکاک نه غواړي، جوس نه غواړي، فروټ نه غواړي، وی رحمت الله، د الله رحمت مې پکار دی، هغې ته مې زړه کېږي چې د الله رحمت راته میلاو شي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دریم تپوس کوي چې طبیب راوغواړم، حکیم راوغواړم، ډاکټر راوغواړم. بیا ناشنا جواب ورکوي الطبیب امرضنی، طبیب خو زه بیمار کړی یم، ډاکټر خو زه بیمار کړی یم، مراد دې الله جل جلاله. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا پوښتنه کوي چې تا ته به د بیت المال نه لږ غونتې مال درکم، او ورته وایي لا حاجت لی، ما ته د مال ضرورت نشته، ما ته د دولت ضرورت نشته، ما ته د سرمایې ضرورت نشته، ما ته د بینک بیلنس ضرورت نشته. بیا ورته ناشنا یو سوال کوي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې خیر دې تا ته د مال ضرورت نشته، نو ستا په کور کې لوریانې دي، لوڼه دي، هغوی ته به پاتې شي وراثت کې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیا یو حیران کن عجیب او ناشنا جواب ورکوي چې اے عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته زما په لوریانو باندې په دې اعتبار سره یریږي چې په هغوی باندې به فقر او فاقه راشي، په هغوی باندې به غریبي راشي، په هغوی باندې به لوږه او تند راشي. نه داسې نشي کېدی، ځکه چې ما هغوی ته د آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل ښودلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د شپې په وخت کې د سورې واقعې تلاوت کوي، په دغه کور کې به چرته هم لوږه رانشي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما خپل لوریانو ته دغه سورة الواقعه ښودلې ده چې هغوی به د شپې په وخت کې د ماښام د لمونځ نه پس د دې تلاوت کوي، نو د دې په برکت سره به هغوی ته لوږه نه راځي، تنده به نه راځي، فقر به نه راځي، غریبي به نه راځي، ټینشن به نه راځي، ډپریشن به نه راځي، محتاجي به نه راځي، بل ته به لاس نه نیسي. الله جل جلاله به هغوی له د غیبو نه انتظام کوي. نو ګوره نن زمونږ ټوله منډه همغه سوچ، دا د مادیت، دا د پیسې، دا د مال، دا د دولت، دا د سرمایې، دا د بینک بیلنس، دا د جایداد، دا د خوراک سکاک وي، خو چې کوم اصل څیز دی هغه موږ پرېښودو. نو چې نن یو خپل عمل مضبوط جوړ کړو چې د سورې واقعې تلاوت د هر ورځ د ماښام د لمونځ نه پس شروع کړو. تاسو وګورئ انشاءالله زموږ په رزق کې به الله داسې برکت واچي. 1 روپۍ به وي خو کار به د زرو کوي، 1000 روپۍ به وي کار به د لاکو کوي، 1,00,000 روپۍ وي کار به د کروڑونو کوي، او کور کې به د الله جل جلاله ډېر په اطمینان سره رزق درکوي. د رزق بندوبست به درته وکړي.
او د لوګي او د تندې د ټینشن او د ډیپریشن نه به الله محفوظ کی. نو خپل ملګرو ته دغه پیغام ورکړي، خپل دوستانو ته دغه پیغام ورکړي، خپل رشتہ دارانو ته دغه پیغام ورکړي، خپل گاونډیانو ته دغه پیغام ورکړي، بلکې تمام امت مسلمه کې دا میسج خورګي چې ګوره یو سورۃ الواقعه سره ستا ټول حالات الله جل جلاله بدلی. الله دې مونږه تاسو ته پاک حلال او صحیح سلامت رزق نصیب کړي.